أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. صدق الله العظيم. ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة من الدين كشف العيب عن كل كاذب وعن كل بدعين أتى بالمصائب. لولا رجال مسلمون لحدمت صوامع دين الله من كل جانبي. محترمو د خوشحالي خبره ده، ډیره د خوش قسمتۍ خبره ده چې په یو دینی او علمي ماحول کې موږ او تاسو ته د ناستې سعادت میلاو شو. داسې مجلس نن سبا ورځو کې او داسې په داسې حالاتو کې جوړول دا ډیر مشکل کار دی، خو بس الله موږ له دا مجلس را جوړ کو موقع راله راکړله. احقاق د ما هو الحق او ابطال د ما هو الباطل. الحمدلله دا زموږ د اسلافو میشن دی. موږ د هغوی اصاغیر یو کشران یو، موږ په دغه میشن باندې روان یو، په دغه پل باندې پل ایښی دی. اوس چونکې زه د دې ملګرو د طرف نه صدر یم، د به خپل تعارف وکړم، د دې ملګرو تعارف به وکړم، بیا تاسو ته چې میږ میلاو شي نو ستاسو صدر به خبرې وکړي او د خپلو ملګرو تعارف به وکړي او خپل تعارف به وکړي او یو فکس ټیم مقررول دی د مناظرې دپاره چې څومره مناظره څومره ټیم وشي، هغه ټیم به مقرر شي، ما او صدر به مقرر کړو. دویم ټرنونه دي، مثال به طور 10 منټه خبره پکار ده، 20 منټه خبره پکار ده، تاسو هم خپل رائے پیش کړئ، موږ هم بس داسې یو اتفاقي ټیم به مقرر کړو، همدا ټیم خبره به کېږي. نور انشاءالله نوید مولوي صاحب باندې زموږ اعتماد دی، دی به چې دی نو جانبداري نه کوي، یو طرف ته کېږي به نه، دی به زموږ هم د میلمستیا خیال ساتي او تاسو هم میلمانه یې، ستاسو هم د خیال وساتي. خو چونکې کوشش به دا کوي چې خبره ورانه نه شي، خبره جوړه شي او انشاءالله موږ خبرې جوړولو له راغلي یو. ډېر خوشحاله یو نن داسې یو ماحول ولګي چې تقریبا د 2011-12 نه به موږ دا چغې والې او دا وازونه مو کول چې څوک داسې نشته حل من مبارز. نن الله اسماعیل مولوي صاحب له زما په خیال دا توفیق میلاو شو او موږ سره په دغه خبره باندې کېناستو. انشاءالله نن به پته ولګېږي، ډېر وخت څوک نه کېناستل، ډېرې چغې موالې وې او نن الله داسې یو میدان جوړ کړو، پیزا جوړه کړله چې اسماعیل مولوي صاحب دی چونکې لږ نوی دی، دې میدان ته نوی رالی نو جذباتي دی، زه قرباني ورکړله نو دا قرباني هم دې الله قبوله کړي که قبلېږي تی. خو داسې خبره ده چې د یو بل د احترام خیال به هم ساتو، د یو بل د مشرانو داسې د هغوی نومونه په سپک اخیستل د هغې خیال به هم ساتو او یو بل ته هم داسې کوشش نه کوو چې بازاري ژبه استعمال شي، یو بل ته بد الفاظ ویلی شي، د یو بل د خفګان او د میدان خرابولو کوشش به نه کوو انشاءالله. نه زموږ ملګري نه تاسو ټیم چې کوم مقرر شي د هغې پابندي به کوو، موږ به هم کوو، تاسو به هم کوئ. نو زه اول د خپلو ملګرو تعارف کوم. زما دا د ښي طرف ته چې ناست دی دا مولانا محمد عمران صاحب دی، زما خپل نوم محمد صهیب دی او دا زمونږ ابو اکراش مولانا ابراهیم صاحب دی، دا زمونږ مناظر اشاعت مناظر اسلام مولانا محمد بلال الدیوبندی صاحب دی، اخوا ورپسې مولانا بشیر صاحب دی، ورپسې مولانا ولی الله صاحب دی او اخوا مولانا ابوبکر صاحب دی. دا زمونږ ملګري دي، دا معاونین دي او زه د صدر په حیثیت تاسو ته مخاطب یم. نو انشاءالله ټیم مقررو، بیا به تاسو صدر یو څو خبرې وکړي او بیا به واپس موږ له میږ راکړو انشاءالله سټارټینګ به واخلو. صحیح ده که نه؟ داسې فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. مزما محترم و معززو د الله رب العزت احسان او کرم مو چې منګ او تاسو الله رب العزت مخامخ کې نه ولو. اصل مسله د څه جوړه ده؟ اصل مسله د دینه جوړه وا چې مفتی شریف الرحمن صاحب تاسو د اشاعت التوحید و سنت هغه یو کلیپ کړو چې حیات النبی هغه اتفاقی مسله چړلې و چې هغه حیات نه منو
چې کوم د جسد عنصري لره د دنیوي جسم لره جناب محمد صلی الله علیه وسلم جسم مبارک له هغه حیات نه منو، نو بیا زمونږ د مفتی اسماعیل صاحب حفظه الله د هغه رد وکړو، د هغه جواب وکړو. بیا په هغه کې کلیپونه راتلل، بیا هغه وویل چې زمونږ نماینده بلال صاحب دی او دغه سره تاسو کېنئ. نو الحمدلله هغه بلال صاحب هم اوس حاضر دی او موږ هم حاضر یو، مخامخ ناست یو. نو هغه موضوع ده او په هغه باندې کلیپونه د یوه میاشت نه ده چلیږي او د یوه میاشت نه دغه کلیپونه او ستاسو د طرف او زموږ د طرفه موضوع دغه ده. نو دا احتیاط به کوو چې د موضوع نه به اخوا دېخوا نه وړو. دا احتیاط موږ تاسو له پکار دی چې دغه باندې دغه موضوع مقرره ده او تاسو دغه چیلنجباجیانې کولې او بیرته هغه زموږ قبول کړی دی او دې ځله راغلي وو او ستاسو سره مخامخ ناست یو د دې سوات په کابل په دې میدان باندې. او نن د اتوار ورځ ده 2024 دی، 9 تاریخ دی او 6 جون دی او ان شاء الله زه د خپل صدارت چې کوم دی ماته حواله شوی دی او داغه صدارت هغه او زه په خپل اکرام الله صاحب ما او زمونږ مناظر دا مفتی اسماعیل صاحب حفظه الله دی او زمونږ سره معاونین سید علی شاه صاحب او بل مفتی اسرار صاحب دی او دغه شانته نور محمد مفتی نور محمد صاحب دی او نور دا مرګري زمونږ سره دادی موجود دي. لس کسان ستاسو دی او لس زمونږ هم دی او کیمرامین هم دی، دغه دوه او د ټیم والا دا مقرر دي. نو ټیم به زر توام چې زما د طرفه ستاسو خو به خپل مرزي ده چې وو ملټه ټرن به او دوه پیکس وو ملټه ټرن به او 2.5 غنټه به وي 2.5 غنټه به وي او دغه وو ملټه ټرن به وي. کو بده تاسو اتفاق کوئ صحیح ده او نور بدا سکو چې تاسو اکابر دي زمونږ مشران دي په صحیح الفاظو به ادا حافظ الله یا صاحب په مهذب الفاظ چې کوم دي هغه باندې کو او په هغه طریقه باندې په اخلاق په دایره باندې ځکه اظهار د حق د پاره راغلی، تاسو مراغلی او منګ مراغلی او داسې زديان بنو جوړیږي چې اظهار د حق وشي. مخکې عوام دي، عوام په دغه شکوک پراته دي، دغه شکوک د هغه ازاله وشي چې موږ څوک من او چا سره لاړ شو. نو هغه شکوک ازاله د عوامو په کار ده چې موږ تاسو دلته بد اخلاقی شروع کو او داسې الفاظ استعمال کو، تاسو زمونږ کابیر داسې الفاظ په بد الفاظ استعمال ادا کوي او موږ تاسو دا نو به دا ماحول خرابېږي د دې سره. نو برای مهرباني بداوي چې اکابرین دي مشران دي دا په ښه الفاظ سره او مخامخ به د ښه اخلاق سره او په د اخلاق په دایره کې به د ماحول چلو. نو په دې باندې زمونږ اتفاق دی. زه به مسکه ولا نه ورته ته ما ته خبر وکم نشي زه به ته ما ته خبر وکم ما ته تاسو یو شو ویډیو شروع وکړه جی دا خبره نه کوم د ټیم خبره جوړه د ټیم خبره وشوله کنه د خیره 2.5 غنټه ټیم زموږ اتفاق د سره په دې خبره وو منټه ټرن چې په دې اتفاق دی. په دې کې داسې مسله ده چې اخیرانه ټرن خبره ای پای کې لانجه جوړیږي، تاسو هم پته ده اصول مولوی صاحب اصول کو معلوم نه داسې بنه کېدلې اصول تا نه د شويستا ولا نه میدان دی تا چرته مناظره نه دکلی زه تا پیژنم کې دې شته نه پیژني زه تعالی میک در کوم لږ صبر وکړه تعالی میک در کوم نوید مولوی صاحب اخیرانه ټرن خبره پکار ده وسو زه دا ویم جی زه ما خبر اور زه ما واورم تاسو د کم شي چې تاسو یاد دو اوسه ما خبر ګوستا چې کم نه نشم خبره نوید مولوی صاحب خبر وکړه تاسو طرف نه دو طرف نه په یو سیس باندې اعتراض ده یا په ټیم ده یا په وخت ده یا په هر شي ده هر خبر ما ته وکي زه به تاسو ته حل کوم. ټیک شو جی تاسو یو بل سره خبره شړې به حل کیږي نو صحیح ده. زه به تاسو راي مخنم تاسو د دوه راي خیال ساتم د دې ترمن نوید مولوی صاحب نوید مولوی صاحب زما خپل خیال دا دی کنه چې دغه اخیرانی ټرن نه لانجه جوړیږي خبر زه دا وایم او ټیک شو زه وایم که 2.5 غنټه ټیم پورا شو ما خبره کوله ما نه به میګوالی چې ټیم پورا شروع راځه که دا هغه خبره شروع و میګ بتیواله ورو راځه خبره خاطر بسم الله دا چې خوخه شو غو سوي دا خبره ور تاسو مو ور دا غوړم به بنس خبره وکړو. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. انتهائی واجب الاحترام د ټولو ناول خو انتهائی د خوشحالۍ خبره ده چې موږ یو انتهائی اهمه او اتفاقی او اجماعي عقیده حیات النبی حواله سره د خپل فریق مخالف یعنی اشاعت التوحید و سنت چې مشهور دي پنځپیرانو باندې دا غوي سره یو پر امن ماحول کې نشست شو. ان شاء الله دغه موضوع به مخې ته وړو
باقي صدق چې کوم خبره وکړه هغه غوښتنې دي ان شاء الله هغه اصول معلوم دي او د دوی د دینه مخکم ز دوی د مشرانو زمنګ د مفتي صاحب سره مناظرې شوې دي دغه شان کتابونو کې څه موجود دي لہذا هغه خبره مخته چې کومه مسله غوښته هغه مخې ته راوړل فلحال د دې ضرورت نشته ټیم متعین شو هغه متعین شو چونکې دوانو طرف نه صدقانو خبره وکړه د ټولو نه اول بتوګ د اصول زو څو خبره کومه زمنګ بحث دی په باب د عقیده حیات النبی کې زمنګ بحث دی په باب د عقیده حیات النبی کې صلی الله علیه وسلم عقیده حیات النبی د ټولو نه اول زبتوګ د اصول دا زما سره تسکین الصدور د امام اهل سنت اسماعیل مولوی صاحب زه په کومه خبره کوم تاسو دوه طرف نه زه دغه ناسه منو به الله تاسو دغه تاسو کې مصیبانه ډېر ګران کار دی الله دې مال توفیق راکړي خبرې ته ورسته زو داغه دا خبره هغه وکړه مې زه به د خبره اورم هغه اخرنه ټیم چې کله دغه شي تاسو وایي ورسته به کوو ورسته به اسماعیل مولوی صاحب هغه چې اخرنه ټیم ختم شو ځنې به کې مولوی صاحب اصول کې دا خبره اصول دا اخرنه ټیم همیشه د مدعی په اخرنی ټاګن کې به کله هم نوی دلیل بیانولو پیش کولو هیڅ قسمه اجازت نوي بلکې مدعی به اخرنی ټاګن اخلي او په هغه کې به خپل دلایل و چې ما دا د دلایل او ماته دا استدلال وکړو او زما د دې دلیل باندې نه چې کوم د هیڅ قسمه جګ نه ده کړی لہذا ما دا دلایل پیش کړو د دې دلایل نه زما مدعا ثابت شوله لہذا دا اصول دي دا د دوی د مشرانو سره زمونږ شوي دي په کتابونو کې مشته ده مولوی صاحب تاسو د طرف نه خبره ده شو شواله چې یاره 2 نیمه غنټه پوره شي چې 2 نیمه غنټه څنګه پوره شوي مایک د هر چا پلاس کې ولاس ماغستره کیږي مولوی صاحب وایي چې اصول د مناظرې داري چې مدعی به اخرنه ټر نخلي ټیک شو تاسو په دا اصول دي تاسو ته پته ده اسی دا اصول موږ مدعیان موږ دا وړي دا دوام کو کله نوید مولوی صاحب ته انصاف داري دا د اصول خیال وساتل شو دا مخکې چې زو شو نو د اصول خیال نو کم مسکی ته پوهې شو ستاره پوهې شه مولوی صاحب ما چې زماره ته پرې ده کنه مولوی صاحب ما چې زماره ته پرې ده کنه تاسو چې کله د بسم الله وکړه تلاوت نه بعد به خبرې کوم مخکې خبرې پرېدو اوس کا وایي چې تاسو مو ته سار کنځلې کړې دي یا چا ټلیفون کړي یا به تاسو ته ناشنا کس داګه به څوک جمهوریت یا خو جمهوریت تلاوت نه بعد خبره کوم مولوی صاحب زمانه طرف نه خبره ده یا خود اسماعیل مولوی صاحب دا خبره چې مدعی که اصول د مناظرې د تاسو په خبرې او د په خبرې شیخ رنکټرن د چاره د مدعی دی اتفاق پدې شو چې تاسو مدعی هغه تاسو ته پته ده دا وکړه وایم خبره ده که تاسو په اتفاق پدې نه راځي نو بیا 2 نیمه غنټه د مناظرې ده خو بدی کې نور اسی اضافي ټایم راځي دا پکې دغه ده کنه ده د دې نه علاوه چیرې دا ټایم په حساب ده کنه مایک ورکول شو دغه شو کم از کم لس منټه ورې 2 نیمه غنټو کې دا راوځي کنه راوځي دا په حساب دي کنه نو په دې خبره اتفاق وکړي دا کنه بعد بدل کړو د شپ تاسو مو چې مدعی تاسو کنه خپل دغه موضوع په مخې ته وېسه ای خبره بسم الله الرحمن الرحیم مصطفى اما بعد هر خبره کوم راځي ته خوشاله خبر داخلي وخت ده کنه دی چې مدعي دا خو اصل ده کنه اصول شو خبر یا نشته اشته موږ غمنو سیدا چې مدعي خبره به دي چې مدعي د قسم دا خو مختلفي خبره ده کنه د خپل داور د خپل داور د څه کو چې داوا وکم چې مدعي من اخر کمال ټیم راکې کتل بټم وړي چې تاسو مناظره ټیم شو ګور مناظره شروع شوې لا نه چې کله مو شروع شو نو موږ ته پته ول چې مدعي څوک دی بیا ورته هغه موږ ورکو موضوع زمو دی ورته په نسبت باندې هغه چې خبره وکړه وی د یوې میاشتې نه دغه چلیږي تکلیفونه چلیږي زما خپل خیال دا بلال نو شبل خبره وکړه سبب نه ورانه دي سبب نه ورانه موږ دوه پکې چې یو بل سره بلال مولای سبب دا بلال یو اسماعیل مولوی صاحب ته شروع وکړه ومنه دا خبرو کړې چې سبب اورم زما پټان کې بده راپاسینو خبرې باندې کې چې مورګه شروع اسماعیل مولوی صاحب څه چې دې څخه خبره شروع شو باب کې خپل څنګه نه نه تاسو یې موږ شروع لله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات محترم انتهائی واجب الاحترام تاسو په علم کې دا چې زمونږ او دغه بلال مولوی صاحب په عقیده د حیات النبی باندې کوم دنن یو علمي نشست لګیدل دی یو په امن ماحول کې لہذا زه د ټولو اول به توګ د اصول یو څو خبرې کوم په باب د عقیده حیات النبی کې زمونږ د علماء دیوبند ترجمان
د پورا امت مسلمه ترجمان امام اهل سنه مولانا سر فراز خان صفدر سے په باب د عقیده حیات النبی کی چې کومه دعوی خدا بلکې صرف په باب د عقیده حیات النبی کی نه امام اهل سنه مولانا سر فراز خان صفدر سے رحمه الله د ګړو فتنو چې کوم د مقابله کړي د پاغي کتابونه لیکلي دي په هغه فتنه مخالف چې هغه کومه دعوی خدا د ټولو نه اول به توګ د اصول زدا خبره کوم چې کومه عقیده حیات النبی حواله سره امام اهل سنه کومه دعوی خدا لہذا منګ با هغه دعوه چې کوم دی مخې ته راوړو. دویم دا امام اهل سنه مولانا سر فراز خان صفدر صاحب رحمه الله په دې باب کې چې کوم دی کومه دعوی خیده د ټولو اول چې کوم دی زبر خپل دعوه چې کوم دی فریق مخالف ته هم وکوما او باغی باندې به بحث کو دوانه خو زد د ټولو اول داوی ما چې د امام اهل سنه د سر فراز خان صفدر صاحب رحمه الله د تسکین الصدور نه اخوا د دین علاوه څومره کتابونه دی پیش کړي چاهه چاهم لیکلي د هغه کتاب به زه کم قسمه جواب نه کوم ځکه د ټولو نه اول زه درته وایم چې څنګه ما ویلي امام اهل سنت سر فراز خان صفدر صاحب زما په نسبت باندې یو مسلم شخصیت دی او ما د هغه یو کتاب پیش کو چې زه به د دې کتاب ذمہوار یم دا عقیده به زه ثابتوم دغه شان بلال مولوي صاحب هم د خپل اشاعت التوحید والسنه یا د پنځپیرانو د کتابونو نه به خپل عقیده بیان کی یو کتاب یا دو کتابونه یا درې کتابونه به مخې ته راوړي هغه کتاب چې کله د هغې نه د عقیده دغه کړو دی به خپلې عقیدې چې کوم دی وضاحت کوي لہذا د دې نه علاوه که دی کم قسمه چې کوم دی دغه کوي د هغې به زه جواب نه کوم. دویم زمونږ بحث دی په عقیده حیات النبی کې یعنی چې کله نبی علیه صلات وسلام باندې دنیوي وفات راغلی په عیسی علیه صلات وسلام باندې به د قرآن مجید د وعدې مطابق په عیسی علیه صلات وسلام باندې به هم دنیوي وفات راځي لہذا چې کله یو انسان وفات شي نو هغه انتقال وشي د دنیا نه عالم برزخ ته نو لہذا زما او د بلال مولوي صاحب بحث به د عالم برزخ په ژوند کې د قبر په زندګۍ کې که چېرته بلال مولوي صاحب هغه آیاتونه پیش کوي چې هغه د دنیوي وفات دپاره یا هغه احادیث پیش کوي یا هغه تفاسیرونه حوالجات پیش کوي چې د هغې تعلق د دنیوي وفات سي نو زه به د دې مکلف نه یم چې دله زه جواب ورکړم ځکه چې اصول دا دي چې کله یو مسله زما او استاد ترمنځ اتفاقي ده نو په اتفاقیاتو کې کم قسمه دلایلو پیش کولو په هغې کې بحث کول په هغې کې تمحیص کول دا چې کوم دی وقت فضول ضایع کول دي ځکه د ټولو نه اول زه دا وایم امام اهل سنت سر فراز خان صفدر صاحب د تسکین الصدور په هغه صفحه باندې د دې خبرې وضاحت کړی دی چې په نبي علیه صلات وسلام باندې دنیوي وفات راغلی دی هر چې برزخي زندګي ده د قبر زندګي ده جسد عنصري د نبي علیه صلات وسلام دغه ځمکې والا قبر کې دې ته حیات حاصل دی لہذا د ټولو نه اول چې کوم دی زه خپله دعوه وم په باب د عقیده حیات النبی کې کومه چې په هغې باندې ما الحمدلله د خپل درې څلورو کتابونو نه حوالجات پیش کړي لہذا دغه شانته به دی هم ماله په باب د عقیده حیات النبی کې چې کومه د دعوه ده ځکه چې کله ما دعوه کېښودله نو صرف د انکار په بنا باندې د عقیده نه ثابتېږي یا به ما ته جواب دعوه راکړي چې زما د دعوی جواب بی یا به ما ته خپله چې کوم د عقیده ولیکي هغه به راکړي لہذا د ټولو نه اول زه چې کوم د عقیده پیش کوم عقیده د اهل سنت والجماعت علماء دیوبند نبی علیه الصلاۃ والسلام په عالم برزخ کې په جسمی دنیوي عنصري سره حیات یعنی ژوندی دی حکم د دې منکر اعتقادي بدعتي گمراه د اهل سنت والجماعت نه خارج دی په توګه د حوالجاتو آپ کے مسائل اور ان کا حل جل 1 صفحه 91 تسکین الصدور خیر الفتاوا ګڼ شي کتابونه ما ځان سره وړي حوالجات ما لګولي دي لہذا زما دا دعوه ده زه د خپل دعوی چې کوم دی زما دعوه انتهایی واضحه ده دعوه هغه دعوه بګدو چې په هغې باندې عوام الناس هم پوه شي ځکه دا مسله عوام الناس ته هم بهغوتې ده لہذا زما په دعوه کې نبی علیه صلات وسلام چونکې نبی هر سړی پیژني چاته وایي نبی علیه صلات وسلام په عالم برزخ کې عالم برزخ ویلی کېږي چې کله دنیوي وفات دنیوي زندگی ختمه شي د انسان انتقال وشي د یو داغ نه بل داغ ته چې هغه په ندای حق کې حسین نیلوي صاحب هم دغه لیکلي دي په صفحه 59 باندې نو دغه عالم برزخ زندگی شوه په جسم دنیوي عنصري سره جسم دنیوي یعنی نبی علیه صلات وسلام د دنیا والا جسم عنصري امدقه جسد کوم چې په دنیا کې و هغې سره حیات یعنی ژوندی دی حکم ما بالکل واضحه لګولی دی حکم د دې منکر اعتقادي بدعتي گمراه د اهل سنت والجماعت نه خارج دی په هغې باندې چې کوم دی ما حوالجات راوړي دي لہذا دا زما دعوه شوله زه مولانا بلال صاحب له چې کوم دی خپله دعوه وکوم په دې دعوه باندې به چې کوم دی انشاءالله دا وکړه په دې دعوه باندې به زه حوالجات پیش کوم خو یو ځل بیا چې کوم دی مولانا بلال صاحب ته وایم چې کوم حکم ما ولګولو دا حکم او دا دعوه به چې کوم دی زه ثابتوم ستاسو ذمه داري دا ده
چې ستاسو د مشرانو په کتابونو کې کم څه لیکلي دي، کومه عقیده چې هغوی ایښې ده، هغه عقیده زه د دوی نه مطالبه کوم چې هغه عقیده ما راکړي. ځکه داسې کله هم بحث نشي کېدلی چې ما خپل عقیده ورکړله او دی چې کوم دی مخې ته لګیا دی خانه پوږي کوي، داسې نشي کېدلی. ځکه چې کله ما عقیده پیش کړله نو زه به مخکې ټرن کې چې کوم دی زما په خپله عقیده باندې به چې کوم دی باقاعده دلایل ویمه. لهذا ما د خپلې عقیدې په آسان فهم الفاظو کې چې کوم دی وضاحت وکړو. نبی علیه الصلاة والسلام په عالم برزخ کې بجسدي عنصري دنیاوي سره حیات یعنی ژوندی دی، آسان فهم الفاظ چې په دې باندې هر یو کس پوهېږي او د دې منکر اعتقادي بدعتي ګمراه د اهل سنت والجماعت نه خارج دی. نو لهذا زه د بلال مولوي صاحب نه مطالبه کوم چې ماله چې کوم دی جواب دا وراکړي یا خپل عقیده ما راکړي.